بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم. د ربيع الاول نن 12 تاریخ دی، 12 ورځ ده. دا میاشت د نورو میاشتو په نسبت باندې لږ زیات فضیلت لري، لږ نه بلکې ډیر زیات فضیلت لري. څنګه چې رب العالمین په انسانانو کې بعضې افضل پیدا کړي دي او بعضې ډیر افضل دي، دارنګې الله په میاشتو کې بعضې غوره پیدا کړي دي، بعضې ډیرې غوره دي. بعضې د غوره میاشتو نه د ربیع الاول میاشت ده. د دې بهتري د لوی نسبت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجه نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو او د هغې ولادت مبارک دا هم په دې ورځ باندې شوی دی، په دې میاشت کې شوی دی، په دې میاشت کې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ یعنې وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رسېدل هغه د تاریخ زموږ یو لویه مضبوطه حصه ده، هغه هم په ربیع الاول کې شوې ده. په دې نسبت باندې د ربیع الاول میاشت په نورو میاشتو کې یو لوړ مقام لري او یو لوړ حیثیت لري. زما محترمو اوریدونکو دوستان ورونو، څوک چې زما بیان اوري، دا یو خبره تاسو ته حقیقت واضحه کومه چې مشهوره خدا ده چې دا 12 ربیع الاول د رسول الله مبارک د پیدایش هم دی او د وفات هم دی، خو داسې نه ده. زمونږ پښتانه هم که ستاسو خیال یې ته 12 وفات وایي، 12 ولادت ورته اوسه پورې نوم چام نه دی ښودلی، 12 وفات ورته وایي. 12 تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات او د رسول الله مبارک د دنیا نه د آخرت د سفر ورځ ده. ولادت مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې بعض علما 8 د ربیع الاول یادوي او بعض علما 9 د ربیع الاول یادوي. په دې دوو کې علما لږ شکل کوي، څوک 8 څوک 9، لیکن په دې د ټولو کوم چې هیئتدانان دي او ماهرین د فلکیاتو دي او کوم د دې تاریخونو ماهرین دي، هغوی چې خپلې کمې اندازې لګولې دي، مضبوطې اندازې، او تر ننه پورې تر دا 1400 کاله پورې په هغوی تاریخونه لیکلي دي. نو ټول تقریبا په دې متفق دي چې 12 د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات ورځ ده، دا د نبی علیه السلام مبارک د پیدایش ورځ نه ده. او ما تاسو ته مخکې ووایي چې ځکه ورته خلک 12 وفات وایي، 12 ولادت ورته چا نه دی ویلی. نو دا 8 یا 9 د ربیع الاول دا د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ ده. په دې میاشت کې بالخصوص سړي ته د رسول الله مبارک تاریخ او سیرت یو میاشت پورې خاص کول نه دی پکار چې بس صرف یو میاشت د نبی علیه السلام به موږ صفتونه کوو، سیرت و بیانو، بیا به 11 میاشتې چوټي وي، یا یو میاشت به موږ د نبی علیه السلام مبارک په نقش قدم زو، باقي به چوټي وي. دا په شریعت کې بالکل نشته. شریعت کې د نبی علیه السلام مبارک تاریخ، د هغې سیرت د هر میاشت کې ذکر کول پکار دی او هر وخت امت په دې خبرول پکار دی چې د رسول الله مبارک اخلاق مبارک سو، د هغې عقیده مبارکه سوه، د هغې اعمال سو، د هغې سیرت مبارک سو. دا د یو خاص وخت سره خاص کول نه دی پکار. البته یو دا چې لکه څنګه د یو انسان وفات شي او کال کې د هغه پلار یا د مور د هغه خپل بچي د وفات هغه میاشت راشي، نو ذهن ته لږ راښکاره شي، نو خلک هغه میاشت کې هغه خپل بچي ذهن ته راښکاره کېږي. خپل مرده وي دا د ما د پلار کال شو. نو دغه رنګې دا میاشت چونکې مبارکه ده، نو بیا په دې میاشت کې که څوک هم د رسول الله مبارک سیرت بیانوي او څوک هم د پیغمبر علیه السلام تاریخ بیانوي، بالخصوص په دې میاشت کې، نو خیر د څه ممانعت یې نشته، خو په دې نسبت ته بیانوي چې یاره یو مبارکه میاشت ده، د رسول الله مبارکه ورسره د ډېرې څیزونو بالخصوص د ولادت مبارک تعلق دی، نو ډېره مبارکه میاشت ته موږ بیان کړو. خو په دې نیت نه چې خاص دی کې بیانوم، نورو کې نه، دا بیا ښه خبره نه ده. نورو کې دې هم کوي، دې کې دې هم کوي، دې کې دې زیات کوي، دې کې دې زیاتې صدقې ورکړي، دې کې دې زیات خیراتونه وکړي، ځکه چې د دې میاشتې تعلق د رسول الله مبارک سره د ولادت مبارک او د وفات سره دی. خو دا تخصیص چې دې کې به کوم بل کې به نه کوم، یا دا
دا تخصیص چې کدی کې مې وکړه نو ما ته به ثواب ملاویږي، که نورو کې مې وکړه ثواب به نه ملاویږي، یا دا تخصیص چې په دې کې دا صحابو کړي دي ځکه یې مونږ کوو، یا دا تخصیص کول چې یاره په احادیثو کې د دې میاشت د خیراتونو ترغیب راغلی دی، او یا دا د شریعت یو حصه ده، که زه ونه کم زه پې ګناهګار شم، نو دا بیا داسې په شریعت کې نشته. هره میاشت د رسول الله به ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین دا نه دی ویلي چې تاسو په دې پلان کې میاشت کې نبی اسلام یادوي او په پلان نورو کې مه یادوي، نه، هغې عام احکام دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اصل مقصد د رسول الله مبارک تابعداري ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم، چې څوک اخرت او الله د رحمتونو امید لري نو هغه د پیغمبر مبارک د سیرت اتباع وکړي. غټه خبره خدا ده، د سیرت بیان څه لپاره پکار دی؟ دې له نه دی پکار چې اسې پې د ځان مشغوله کړم او زه خلکو ته دا ښکاره کړم چې زما د رسول الله مبارک سره ډېر محبت دی. د سیرت مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک د خلک خبر کړم چې د هغې دنیا ته د راتلو مقصد څه، هغې په دنیا کې څه کړي دي، هغې دې دپاره الله لیږلي وو چې زمونږ دپاره یو بهترینه نمونه وه. نو چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه عقیده، هغې اخلاق، د هغې اعمال، د هغې کردار مخلوق ته ورسوم چې هغه نمونه خلک وویني، هغه وپېژني او هغسې عمل وکړي. د دې به موږ نه رب العالمین د قیامت پر ورځ تپوس کوي چې تا د پیغمبر سم د عقیدې په شان عقیده جوړه کړې وه که نه، د هغې په شان شکل دې جوړ کړی و که نه، د هغې په شان اخلاق دې جوړ کړي و که نه، د هغې په شان اعمال دې جوړ کړي او که دې نو جوړ کړي. اصل مقصد د سیرت ته بیانونو نه او اصل مقصد د رسول الله مبارک د محبت او د عشق دقه دی چې موږ د هغې د اعمالو په شان اعمال وکړو، د هغې د اخلاقو په شان اخلاق وکړو، د هغې د کردار په شان کردار خپل کړو، د هغې د مبارک عقیدې په شان عقیده خپله کړو. نو بیا میاشت ته زه بیا هم وایم چې عمده میاشت د رسول الله مبارک د ولادت او د وفات سره تعلق لري. نو ښه خبره ده چې په دې میاشت کې مونږه د رسول الله مبارک هغه سیرتونه بیان کړو، هغه وورو، هغې ته متوجه شو. خو دا نه چې بس دا میاشت او بیا قچوټې، دا هم نه چې صرف د مونږ ها هو وکړو او ودرو او بس بیا بس زه عاشق یم او زما محبت دی او د هغې په شان عمل دی نه، د هغې په شان اخلاق دی نه، داسې هم نه ده پکار. مقصد د سیرت د بیانولو نه، مقصد د سیرت د اورېدلو نه دقه دی چې مونږ د رسول الله مبارک هغه حقیقي محبت، څکه محبت چې د هغې په شان خپل کردار، اخلاق او اعمال خپل کو. نو په دې میاشت کې په دې وجه زموږ علما کرام هم بیانونه کوي، خلکو ته بیان کوي، په ټولو کلو میاشتو کې کوي، دې کې لږ زیات ذهن ته را مستحضر شي. نو دې میاشت کې بالکل د پیغمبر علیه السلام سیرت خپلول د عهد کول دي، اورېدل او ویل او د عهد کول چې موږ نه الله پاک چې کوم مطالبه کړې ده د هغې د سیرت، د هغې د بهترینو اخلاقو، د هغې د اتباع، نو موږ چې دغه اعمال وکړو. نو په دې نسبت باندې بل دا د وفات ورځ د باره، نو باره خو د وفات ورځ ده، د وفات په ورځ خو خوشحالۍ مناول نه دي پکار، د جشن مناول د وفات په ورځ خو نه پکار. د چا چې مشر وفات شي په کومه ورځ، نو په هغه ورځ خلک جشنونه مناوي، داسې نه ده پکار. دا بېله خبره چې څوک د پیغمبر مبارک په پیدایش باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار ونه کړي. زما په خیال چې دا خو مسلمان هم نه دی چې کوم انسان د پیغمبر مبارک پر راتلو باندې دا نه وایي چې د پې خوشحاله یم، دا نه وایي چې ما ته پې سرور دی. مسلمان چې وی به همدی چې د پیغمبر مبارک پر راتلو به د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي، د خپل سرور اظهار به کوي. او د وفات متعلق چې کوم حدیثو کې راغلي د عایشې صدیقې ادا دي چې نبی علیه السلام فرمایي انی فرط لکم، د ستاسو دپاره مخکې تلونکی ما. نو دا به سړی ووایي چې یاره افسوس که د رسول الله مبارک زما ملاقات شوی وي، یاره افسوس که ژوند یې لږ زیات وي. نور الله پاک په خپلو امورو ښه پوهېږي، کارونو ښه پوهېږي، د انسان دغه سوچ. او زما به انشاءالله د پیغمبر علیه السلام سره د قیامت په ورځ که خیر انشاءالله ملاقات کیږي. نو الله دې د موږ د قیامت په ورځ چې رسول الله مبارک سره که ملاقات کیږي، که الله موږ سره خرو کړي، موږ له الله د نبي علیه السلام د ښه سیرت اورېدو توفیق راکړي او په هغې سیرت طیبه دې موږ ته رب العالمین د عمل توفیق کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم. د ربیع الاول نن 12 تاریخ دی، 12 ورځ ده. دا میاشت د نورو میاشتو په نسبت باندې لږ زیات فضیلت لري، لږ نه بلکې ډیر زیات فضیلت لري. څنګه چې رب العالمین په انسانانو کې بعضې افضل پیدا کړي دي او بعضې ډیر افضل دي، دارنګې الله په میاشتو کې بعضې غوره پیدا کړي دي، بعضې ډېرې غوره دي. بعضې د غوره میاشتو نه د ربیع الاول میاشت ده. د دې بهتري د لوی نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجه نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو او د هغې ولادت مبارک دا هم په دې ورځ باندې شوی دی، په دې میاشت کې شوی دی، په دې میاشت کې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ یعنې وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رسېدل هغه د تاریخ زموږ یو لویه مضبوطه حصه ده، هغه هم په ربیع الاول کې شوې ده. په دې نسبت باندې د ربیع الاول میاشت په نورو میاشتو کې یو لوړ مقام لري او یو لوړ حیثیت لري. زما محترمو اوریدونکو دوستان ورونو، څوک چې زما بیان اوري، دا یو خبره تاسو ته حقیقت واضحه کومه چې مشوره خدا ده چې دا 12 ربیع الاول د رسول الله مبارک د پیدایش هم دی او د وفات هم دی، خو داسې نه ده. زمونږ پښتانه که ستاسو ښایي دې ته 12 وفات وایي، 12 ولادت ورته اوسه پورې نوم چا هم نه دی ښودلی، 12 وفات ورته وایي. 12 تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات او د رسول الله مبارک د دنیا نه د آخرت د سفر ورځ ده. ولادت مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې بعضې علما 8 د ربیع الاول یادوي او بعضې علما 9 د ربیع الاول یادوي. په دې دوو کې علما لږ شکل کوي، څوک 8 څوک 9، لیکن په دې د ټولو کوم چې هیئتدانان دي او ماهرین د فلکیاتو دي او کوم د دې تاریخونو ماهرین دي، هغوی چې خپلې کمې اندازې لګولې دي، مضبوطې اندازې، او تر ننه پورې تر دا 1400 کاله پورې په هغوی تاریخونه لیکلي دي. نو ټول تقریبا په دې متفق دي چې 12 د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات ورځ ده، دا د نبی علیه السلام مبارک د پیدایش ورځ نه ده. او ما تاسو ته مخکې ووایي چې ځکه ورته خلک 12 وفات وایي، 12 ولادت ورته چا نه دی ویلی. نو دا 8 یا 9 د ربیع الاول دا د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ ده. په دې میاشت کې بالخصوص سړي ته د رسول الله مبارک تاریخ او سیرت یو میاشت پورې خاص کول نه دی پکار چې بس صرف یو میاشت د نبی علیه السلام به موږ صفتونه کوو، سیرت به بیانوو، بیا به 11 میاشتې چوټي وي، یا یو میاشت به موږ د نبی علیه السلام مبارک په نقش قدم زو، باقي به چوټي وي. دا په شریعت کې بالکل نشته. شریعت کې د نبی علیه السلام مبارک تاریخ د هغې سیرت د هر میاشت کې ذکر کول پکار دی او هر وخت امت په دې خبرول پکار دی چې د رسول الله مبارک اخلاق مبارک سو، د هغې عقیده مبارکه سوه، د هغې اعمال سو، د هغې سیرت مبارک سو. دا د یو خاص وخت سره خاص کول نه دی پکار. البته یو دا چې لکه څنګه د یو انسان وفات شي او کال کې د هغه پلار یا د مور د هغه خپل بچي د وفات هغه میاشت راشي، نو ذهن ته لږ راښکاره شي، نو خلک هغه میاشت کې هغه خپل بچي ذهن ته راښکاره کېږي. خپل مرده وي دا د ما د پلار کال وشو، نو دغه رنګې دا میاشت چونکې مبارکه ده، نو بیا په دې میاشت کې که څوک هم د رسول الله مبارک سیرت بیانوي او څوک هم د پیغمبر علیه السلام تاریخ بیانوي، بالخصوص په دې میاشت کې، نو خیر د څه ممانعت یې نشته، خو په دې نسبت ته بیانوي چې یاره یو مبارکه میاشت ده د رسول الله مبارکه ورسره د ډېرې څیزونو بالخصوص د ولادت مبارک تعلق دی، نو ډېره مبارکه میاشت ته موږ بیان کړو. خو په دې نیت نه چې خاص دی کې بیانوم، نورو کې نه، دا بیا ښه خبره نه ده. نورو کې دې هم کوي، دې کې دې هم کوي، دې کې دې زیات کوي، دې کې دې زیاتې صدقې ورکړي، دې کې دې زیات خیراتونه وکړي، ځکه چې د دې میاشتې تعلق د رسول الله مبارک سره د ولادت مبارک او د وفات سره دی. خو دا تخصیص چې دې کې به کوم بلکې به نه کوم، یا دا تخصیص چې که دې کې مې وکړه نو
ما ته به ثواب ملاویږي که نورو کې مې وکړه ثواب به نه ملاویږي، یا دا تخصیص چې په دې کې دا صحابو کړي دي ځکه یې مونږ کوو، یا دا تخصیص کول چې یاره په احادیثو کې د دې میاشت د خیراتونو ترغیب راغلی دی، او یا دا د شریعت یو حصه ده که زه ونه کړم زه پې ګناهګار شم، نو دا بیا داسې په طریقت کې نشته. هره میاشت رسول الله به ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین دا نه دی ویلي چې تاسو په دې پلان کې میاشت کې نبی اسلام یادوي او په پلان نورو کې مه یادوي، نه، هغې عام احکام دی اطیع الله و اطیع الرسول. اصل مقصد د رسول الله مبارک تابعداري ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم، چې څوک اخرت او الله د رحمتونو امید لري نو هغه د پیغمبر مبارک د سیرت اتباع وکړي. غټه خبره خدا ده، د سیرت بیان څه دپاره پکار دی؟ دې له نه دی پکار چې هسې پې د ځان مشغوله کړم او زه خلکو ته دا ښکاره کړم چې زما د رسول الله مبارک سره ډېر محبت دی. د سیرت مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک د خلک خبر کړم چې د هغې دنیا ته د راتلو مقصد څه، هغوی په دنیا کې څه کړي دي، هغوی دې دپاره الله لیږلي وو چې زموږ دپاره یو بهترینه نمونه وه. نو چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه عقیده، هغې اخلاق، د هغې اعمال، د هغې کردار مخلوق ته ورسوم چې هغه نمونه خلک وویني، هغه وپېژني او هغسې عمل وکړي. د دې به موږ نه رب العالمین د قیامت پر ورځ تپوس کوي چې تا د پیغمبر سم د عقیدې په شان عقیده جوړه کړې وه که نه، د هغې په شان شکل دې جوړ کړی و که نه، د هغې په شان اخلاق دې جوړ کړي و که نه، د هغې په شان اعمال دې جوړ کړي او که دې نو جوړ کړي. اصل مقصد د سیرت ته بیانونو نه او اصل مقصد د رسول الله مبارک د محبت او د عشق دقه دی چې موږ د هغې د اعمالو په شان اعمال وکړو، د هغې د اخلاقو په شان اخلاق وکړو، د هغې د کردار په شان کردار خپل کړو، د هغې د مبارک عقیدې په شان عقیده خپله کړو. نو میاشت ته زه بیا هم وایم چې عمده میاشت د رسول الله مبارک د ولادت او د وفات سره تعلق لري. نو ښه خبره ده چې په دې میاشت کې مونږه د رسول الله مبارک هغه سیرتونه بیان کو، هغه وورو، هغې ته متوجه شو. خو دا نه چې بس دا میاشت او بیا قچوټې، دا هم نه چې صرف د مونږ ها هو وکړو او ودرو او بس بیا بس زه عاشق یم او د ما محبت دی او د هغې په شان عمل دی نه، د هغې په شان اخلاق دی نه، داسې هم نه ده پکار. مقصد د سیرت د بیانولو نه، مقصد د سیرت د اورېدلو نه دقه دی چې مونږ د رسول الله مبارک هغه حقیقي محبت، څکه محبت چې د هغې په شان خپل کردار، اخلاق او اعمال خپل کو. نو په دې میاشت کې په دې وجه زموږ علما کرام هم بیانونه کوي، خلکو ته بیان کوي، په ټولو کالو میاشتو کې کوي، دې کې لږ زیات ذهن ته را مستحضر شي. نو دې میاشت کې بالکل د پیغمبر علیه السلام سیرت خپلول د عهد کول دي، اورېدل او ویل او د عهد کول چې موږ نه الله پاک کې کوم مطالبه کړې ده د هغې د سیرت، د هغې د بهترینو اخلاقو، د هغې د اتباع، نو موږ چې دغه اعمال وکړو. نو په دې نسبت باندې بل دا د وفات ورځ د باره، نو باره خو د وفات ورځ ده، د وفات ورځ خو خوشحالۍ مناول نه دي پکار، د جشن مناول د وفات پر ورځ خو نه پکار. د چا چې مشر وفات شي په کومه ورځ نو په هغه ورځ خلک جشنونه مناوي، داسې نه ده پکار. دا بېله خبره چې څوک د پیغمبر مبارک په پیدایش باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار ونه کړي، ما په خیال چې دا خو مسلمان هم نه دی چې کوم انسان د پیغمبر مبارک پر راتلو باندې دا نه وایي چې زه پې خوشحاله یم، دا نه وایي چې ما ته پې سرور دی. مسلمان چې وی به همدی چې د پیغمبر مبارک پر راتلو به د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي، د خپل سرور اظهار به کوي. او د وفات متعلق چې کوم حدیثو کې راغلي د عایشې صدیقې ادا دي چې نبي علیه السلام فرمایي انی فرط لکم، زه ستاسو دپاره مخکې تلونکی یم. نو دا به سړی ووایي چې یاره افسوس که د رسول الله مبارک زما ملاقات شوی وي، یاره افسوس که ژوند یې لږ زیات وي. نور الله پاک په خپلو امورو ښه پوهېږي، کارونو ښه پوهېږي، د انسان دغه سوچ. او زما به انشاءالله د پیغمبر علیه السلام سره د قیامت په ورځ که خیر انشاءالله ملاقات کیږي. نو الله دې زموږ د قیامت په ورځ چې رسول الله مبارک سره که ملاقات کیږي، که الله موږ سره خرو کړي، موږ له الله د نبي علیه السلام د ښه سیرت اورېدو توفیق راکړي او په هغې سیرت طیبه دې موږ ته رب العالمین د عمل توفیق کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم. د ربیع الاول نن 12 تاریخ دی، 12 ورځ ده. دا میاشت د نورو میاشتو په نسبت باندې لږ زیات فضیلت لري، لږ نه بلکې ډیر زیات فضیلت لري. څنګه چې رب العالمین په انسانانو کې بعضې افضل پیدا کړي دي او بعضې ډیر افضل دي، دارنګې الله په میاشتو کې بعضې غوره پیدا کړي دي، بعضې ډیرې غوره دي. بعضې د غوره میاشتو نه د ربیع الاول میاشت ده. د دې بهتري د لوی نسبت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجه نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل او د هغې ولادت مبارک دا هم په دې ورځ باندې شوی دی، په دې میاشت کې شوی دی، په دې میاشت کې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ یعنې وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رسېدل هغه د تاریخ زموږ یو لویه مضبوطه حصه ده، هغه هم په ربیع الاول کې شوې ده. په دې نسبت باندې د ربیع الاول میاشت په نورو میاشتو کې یو لوړ مقام لري او یو لوړ حیثیت لري. زما محترمو اوریدونکو دوستان ورونو، څوک چې زما بیان اوري، دا یو خبره تاسو ته حقیقت واضحه کړم چې مشهوره خدا ده چې دا 12 ربیع الاول د رسول الله مبارک د پیدایش هم دی او د وفات هم دی، خو داسې نه ده. زمونږ پښتانم که ستاسو خیال دی ته 12 وفات وای، 12 ولادت ورته اوسه پورې نوم چام نه دی ښودلی، 12 وفات ورته وای. 12 تاریخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات او د رسول الله مبارک د دنیا نه د آخرت د سفر ورځ ده. ولادت مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې بعض علما 8 د ربیع الاول یادوي او بعض علما 9 د ربیع الاول یادوي. په دې دوو کې علما لږ شکل کوي، څوک 8 څوک 9، لیکن په دې د ټولو کوم چې هیئتدانان دي او ماهرین د فلکیاتو دي او کوم د دې تاریخونو ماهرین دي، هغوی چې خپلې کمې اندازې لګولې دي، مضبوطې اندازې، او تر ننه پورې تر دا 1400 کاله پورې په هغې تاریخونه لیکلي دي. نو ټول تقریبا په دې متفق دي چې 12 د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات ورځ ده، دا د نبی علیه السلام مبارک د پیدایش ورځ نه ده. او ما تاسو ته مخکې ووایي چې ځکه ورته خلک 12 وفات وایي، 12 ولادت ورته چا نه دی ویلی. نو دا 8 یا 9 د ربیع الاول دا د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ ده. په دې میاشت کې بالخصوص سړي ته د رسول الله مبارک تاریخ او سیرت یو میاشت پورې خاص کول نه دی پکار چې بس صرف یو میاشت د نبی علیه السلام به موږ صفتونه کوو، سیرت په بیانو، بیا به 11 میاشتې چوټي وي، یا یو میاشت به موږ د نبی علیه السلام مبارک په نقش قدم زو، باقي به چوټي وي. دا په شریعت کې بالکل نشته. شریعت کې د نبی علیه السلام مبارک تاریخ، داغی سیرت دا هر میاش کې ذکر کول پکار دی او هر وخت امت پرې خبرول پکار دی چې د رسول الله مبارک اخلاق مبارک سو، داغی عقیده مبارک سوا، داغی اعمال سو، داغی سیرت مبارک سو. دا د یو خاص وخت سره خاص کول نه دی پکار. البته یو دا چې لکه څنګه د یو انسان وفات شي او کال کې د هغه پلار یا د مور د هغه خپل بچي د وفات هغه میاشت راشي، نو ذهن ته لږ راښکاره شي، نو خلک هغه میاشت کې هغه خپل بچي ذهن ته راښکاره کېږي. خپل مرده وي دا د ما د پلار کال وشو، نو دغه رنګې دا میاشت چونکې مبارکه ده، نو بیا په دې میاشت کې که څوک هم د رسول الله مبارک سیرت بیانوي او څوک هم د پیغمبر علیه السلام تاریخ بیانوي، بالخصوص په دې میاشت کې، نو خیر د څه ممانعت یې نشته، خو په دې نسبت ته بیانوي چې یاره یو مبارکه میاشت ده د رسول الله مبارک ورسره د ډېرې څیزونو بالخصوص د ولادت مبارک تعلق دی، نو ډېره مبارکه میاشت ته موږ بیان کړو. خو په دې نیت نه چې خاص دی کې بیانوم، نورو کې نه، دا بیا ښه خبره نه ده. نورو کې دې هم کوي، دې کې دې هم کوي، دې کې دې زیات کوي، دې کې دې زیاتې صدقې ورکړي، دې کې دې زیات خیراتونه وکړي، ځکه چې د دې میاشتې تعلق د رسول الله مبارک سره د ولادت مبارک او د وفات سره دی. خو دا تخصیص چې دې کې به کوم بلکې به نه کوم، یا
دا تخصیص چې کدی کې مې وکړه نو ما ته به ثواب میلاویږي که نورو کې مې وکړه ثواب به نه میلاویږي، یا دا تخصیص چې په دې کې دا صحابو کړي دي ځکه یې مونږ کوو، یا دا تخصیص کول چې یاره په احادیثو کې د دې میاشت د خیراتونو ترغیب راغلی دی، او یا دا د شریعت یوې څه ده که زه ونه کړم زه پې ګناهګار شم، نو دا بیا داسې په شریعت کې نشته. هره میاشت د رسول الله به ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین دا نه دی ویلي چې تاسو په دې پلان کې میاشت کې نبي اسلام یادوي او په پلان نورو کې مه یادوي، نه، هغې عام احکام دی اطیع الله و اطیع الرسول. اصل مقصد د رسول الله مبارک تابعداري ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم، چې څوک اخرت او الله د رحمتونو امید لري نو هغه د پیغمبر مبارک د سیرت اتباع وکړي. غټه خبره خدا ده، د سیرت بیان څه لپاره پکار دی؟ دې له نه دی پکار چې هسې پې د ځان مشغوله کړم او زه خلکو ته دا ښکاره کړم چې د ما د رسول الله مبارک سره ډېر محبت دی. د سیرت مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک د خلک خبر کړم چې د هغې دنیا ته د راتلو مقصد څه، هغې په دنیا کې څه کړي دي، هغې دې دپاره الله لیږلي و چې زمونږ دپاره یو بهترینه نمونه وه. نو چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه عقیده، هغې اخلاق، د هغې اعمال، د هغې کردار مخلوق ته ورسوم چې هغه نمونه خلک وویني، هغه وپېژني او هغسې عمل وکړي. د دې به موږ نه رب العالمین د قیامت پر ورځ تپوس کوي چې تا د پیغمبر سم د عقیدې په شان عقیده جوړه کړې وه که نه، د هغې په شان شکل دې جوړ کړی و که نه، د هغې په شان اخلاق دې جوړ کړي و که نه، د هغې په شان اعمال دې جوړ کړي او که دې نو جوړ کړي. اصل مقصد د سیرت ته بیانونو نه او اصل مقصد د رسول الله مبارک د محبت او د عشق دقه دی چې موږ د هغې د اعمالو په شان اعمال وکړو، د هغې د اخلاقو په شان اخلاق وکړو، د هغې د کردار په شان کردار خپل کړو، د هغې د مبارک عقیدې په شان عقیده خپله کړو. نو بیا میاشت ته زه بیا هم وایم چې عمده میاشت د رسول الله مبارک د ولادت او د وفات سره تعلق لري. نو ښه خبره ده چې په دې میاشت کې مونږه د رسول الله مبارک هغه سیرتونه بیان کو، هغه وورو، هغې ته متوجه شو، خو دا نه چې بس دا میاشت او بیا قچوټې، دا هم نه چې صرف د مونږ ها هو وکړو او ودرو او بس بیا بس زه عاشق یم او د ما محبت دی او د هغې په شان عمل دی نه، د هغې په شان اخلاق دی نه، داسې هم نه ده پکار. مقصد د سیرت د بیانولو نه، مقصد د سیرت د اورېدلو نه دقه دی چې مونږ د رسول الله مبارک هغه حقیقي محبت سکه محبت چې د هغې په شان خپل کردار، اخلاق او اعمال خپل کو. نو په دې میاشت کې په دې وجه زموږ علما کرام هم بیانونه کوي، خلکو ته بیان کوي، په ټولو کلو میاشتو کې کوي، دې کې لږ زیات ذهن ته را مستحضر شي. نو دې میاشت کې بالکل د پیغمبر علیه السلام سیرت خپلول د عهد کول دي، اورېدل او ویل او د عهد کول چې موږ نه الله پاک چې کوم مطالبه کړې ده د هغې د سیرت، د هغې د بهترینو اخلاقو، د هغې د اتباع، نو موږ چې دغه اعمال وکړو. نو په دې نسبت باندې بل دا د وفات ورځ د باره، نو باره خو د وفات ورځ ده، د وفات ورځ خو خوشحالۍ مناول نه دي پکار، د جشن مناول د وفات پر ورځ خو نه پکار. د چا چې مشر وفات شي په کومه ورځ نو په هغه ورځ خلک جشنونه مناوي، داسې نه ده پکار. دا بېله خبره چې څوک د پیغمبر مبارک په پیدایش باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار ونه کړي. ما په خیال کې دا خو مسلمان هم نه دی چې کوم انسان د پیغمبر مبارک پر راتلو باندې دا نه وایي چې زه پې خوشحاله یم، دا نه وایي چې ما ته پې سرور دی. مسلمان چې وی به همدی چې د پیغمبر مبارک پر راتلو به د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي، د خپل سرور اظهار به کوي. او د وفات متعلق چې کوم حدیثو کې راغلي د عایشې صدیقې ادا دي چې نبي علیه السلام فرمایي انی فرط لکم، زه ستاسو دپاره مخکې تلونکی یم. نو دا به سړی ووایي چې یاره افسوس که د رسول الله مبارک زما ملاقات شوی وي، یاره افسوس که ژوند یې لږ زیات وي. نور الله پاک په خپلو امورو ښه پوهېږي، کارونو ښه پوهېږي، د انسان دغه سوچ. او زما به انشاءالله د پیغمبر علیه السلام سره د قیامت په ورځ که خیر انشاءالله ملاقات کیږي. نو الله دې زموږ د قیامت په ورځ چې رسول الله مبارک سره که ملاقات کیږي که الله موږ سره خرو کړي، موږ له الله د نبي علیه السلام د ښه سیرت اورېدو توفیق راکړي او په هغې سیرت طیبه دې موږ ته رب العالمین عمل توفیق کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.